جلاله والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت العالم مصيبة لا تجبر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د جمعیت علماء اسلام د حریت پسند قافلې سره تعلق لرونکو هم سفر او هم عقیده ملګرو، یقینا مونږ او تاسو چې نن د کوم عظیم داعی مربی او هغه عظیم قائد او محدث په یاد کې راجمع یو، دغه پوره ژوند او زندگی د علم او د اصلاح او د تدریس لپاره وقف و. نن یقینا په جبو باندې خبرې دي لیکن زړونه غمجن دي. زړونه د حضرت شیخ شهید رحم الله په فراق او جدائی کې دردمند غمجن او پریشان دي. ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك لمحزونون. یقینا محدث اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شهید نور الله مرقده د یوې علاقې یا د یوې ادارې نه بلکې د پوره عالم اسلام او د مسلمانانو سرمایه وه چې د حضرت شیخ د علم او د ارشاد نه پوره دنیا او مسلمانان سیراب کېدله. یقینا حضرت شیخ شهید رحم الله هغه صرف د کتاب پورې محدود نه و بلکې هغه د پوره امت مسلمه د ځوانانو د زړونو معمارو، د پوره امت مسلمه د ځوانانو د هغوی اخلاقي تربیت یې کوو، پوره امت خیر او هدایت طرف ته رابلو. حضرت شیخ شهید رحم الله د هغه ژوند او زندگی، هغه د تقوا، د اخلاص او د وفا، هغه د قربانۍ عملي نمونه وه. یقینا نن د پوره انسانیت دلته راجمع دی. د دې دومره مجموعې په د دې دومره انسانانو په ژبو باندې دغه یو سوال دی، دغه یو تپوس دی چې زمونږ دغه عظیمه سرمایه زمونږ نه ولې جدا کړلی شوه. نن د دې ټولو خلکو په ژبو باندې دغه یو تپوس دی، په زړونو کې دغه یوه خبره ده چې زمونږ دغه عظیم شیخ زمونږ نه ولې جدا کړلی شو. یقینا نن په زړونو کې، نن په ژبو باندې دغه یو سوال او تپوس دی چې په دغه جدید دور کې جرم او مجرم نشي پټېدلی. په بند ځګي کې په انتهایی په پټې طریقې سره جرم وشي، زمونږ انتظامیه د هغې پورې ورورسېږي، هغه راښکاره کړي. لیکن په دغه مین شاهراو سړک باندې دومره عظیم محدث، د حدیثو دومره عظیم امام، هغې باندې ډزې وشولې، د هغې بدن، دغه نازک بدن په ګولو باندې سوری کړلی شو، د هغه هغه سپینه ږیره په وینو باندې سره کړلی شوله. د هغه قاتلان د 40 ورځو نه زیاتې ورځې تېرې شولې، تر اوسه پورې نامعلوم ولې دي، تر اوسه پورې د هغې پته ولې نه لګېږي، تر اوسه پورې پته ولې ونه لګېدله چې هغه قاتلان په کوم طرف لاړله، هغه موټرسایکلې چېرته لاړلې، هغه ګاړی چرته لاړو، هغه منصوبه باز چرته لاړله. یقینا موږ د جمعیت علماء اسلام چې هغه په دغه ملک کې د علماو د دیندار خلکو د سرونو سایه ده، په دغه ملک کې د اسلام او د مسلمانانو هغه امید دی. موږ د هغې نه امید نه بلکې یقین ساتو چې انشاءالله هغه به دغه انتظامیه په دې باندې مجبوره کوي چې حضرت شیخ شهید رحم الله په قتل کې کم خلک شریکو، منصوبې چا جوړه کړې وه، کم خلک یې منصوبه بازو، کم یې سهولتکارو چې دغه انتظامیه په دې باندې به مجبوره کوي انشاءالله العزیز چې حضرت شیخ شهید رحم الله قاتلان، د هغې سهولتکار، د هغې منصوبه باز دې قوم ته راښکاره کړي او کل عام هغې ته سزا ورکړلی شي. الله رب ذوالجلال دې موږ ته عمل کولو.